بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو مرګري تپوس کړی دی د امام بخاری صاحب په نسب کې یو کس دی یادی چې د هغې غور نیکه غوندې کیږي. د بردیزبه متعلق دی پوښتنه کوي چې آیا مفتی صاحب دا بردیزبه په کم مذهب باندې و؟ نو زه به تاسو ته دا ویم چې اول خو تاسو د امام بخاری رحمت الله علیه مکمل نسب وورئ. محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن مغیرہ ابن بردیزبتا ابن بردیزبہ البخاری الجعفی الیمانی. دا د امام بخاری سے مکمل طور باندې نسب دی. او دی مرګري چې کوم سوال کړی دی نو د بردیزبه متعلق تقی الدین سبقی رحمت الله علیه د امام بخاری صاحب نسب چې بیا بیان کړی دی نو دغه ځای کې دوه ټکي ذکر کړي دي. یو وی چې ابن بردیزبتا او بیا ورپسې بل ټکی ایښی دی بردیزبه. او تقی الدین سبقی رحمت الله علیه فرمایي دا چې د امام بخاری په دې نسب کې بردیزبتا او بردیزبه د دې متعلق راځي چې دا فارسیوانان، او د دې د مذهب متعلق دا راځي چې په هغه دور کې په بخارا کې کم مذهبو یعنی بخارا والا چې په کم دین باندې او نو د دې بردیزبتا او د بردیزبه دین همدغه یو. خو زه به پکې یو اضافي خبره تاسو ته دا هم وکم دی مرګري ته چې د امام بخاري صاحب په دې نسب کې لومبي ایمان چې چا راوړی دی او لومبي مسلمان د دې بردیزبته او د بردیزبه متعلق خو صرف دومره قدرې خبره راغلی ده چې کم مذهب د بخارا کې کم دین چلیدو دی د هغه دین تابع. د دې متعلق نور تذکره دا نه ده راغلی. هو کتابونو کې بیا د تاریخ لکه سیر اعلام النبلا په دې کتابونو کې بیا دومره تذکره شته چې د امام بخاری سے په نسب کې چې چا ایمان او مسلمان یعنی ایمان یې راوړی دی نو هغه لومبی نمبر سړی د امام بخاری صاحب نیکه هغه المغیره صاحب دی چې لومبی ایمان راوړی.